بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری پوښتنه کړې ده چې د زکات مستحق کم خلق دي چې هغه ته مونږه زکات ورکو او په هغه سره زمونږه ذمہ د زکات هغه ادا کړی شي. زکات د دین اسلام یو ډیر اهم رکن دی، لہذا په دې کې انتهایی سوچ بچار او تحقیق وکړ دی چې کم کس ته مونږه زکات ورکو آیا د مستحق د زکات دی کنه، په د سره زمونږ ذمہ د زکات هغه زمونږ ادا کیږي او کنه. د دې متعلق دا خبره یا ساتل پکار دی چې الله تبارک وتعالى په قران شریف کې مونږ ته اته قسم خلق یعنی اته مصارف هغه ذکر کړی دي. قال الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دا اته قسم خلق دي. نمبر 1 فقیر دی، نمبر 2 مسکین دی، نمبر 3 عاملین د زکات دي، 4 نمبر مؤلفة القلوب، 5 نمبر باندې غلامان، په 6 نمبر باندې مقروض، په 9 نمبر باندې فی سبیل الله او په 8 نمبر باندې ابن السبیل. وسه د درې چې دي د عاملین او مؤلفة القلوب او غلامان، چونکه دا زموږ په معاشره کې نشته، لہذا دې تفصیل ته هم ضرورت نشته. باقی 15 قسم خلق هغه زموږ سره پاتې شو. په دې اتو کې کته هر چا د زکات ورکو نو په هغه سره ستا هغه ذمہ د زکات هغه ادا شو. پاغي کې الله تبارک وتعالى په اول نمبر باندې موږ تاسو ته فقیر ذکر کړی دی. که تاسو خپل زکات فقیر ته ورکو تاسو زکات ذمہ د زکات چې د هغه ادا کړی شو. فقیر وځه چاته ویل کی؟ فقیر دا د فقهاو په اصطلاح کې دا هر هغه کس ته ویل کی چې دا هغه سره سن سمال موجود وي، یعنی خپل ځان ټکه پکا کار کوي، مزدوري کوي، ولیکن د سره د مال دومره نه چې د صاحب د نصاب وګرځي، یعنی د مالدار وګرځي. هم دغه شانتي د دې کس سره خپل کور دی، خپل ضرورت اصليه کم ساز او سامان چې دي لکه کپڑے شوي، جامې، پیزار، دغه شان د کور او برتن وغیرہ دا ور سره موجود دي. ان تر دې پورې چې د سره خپل گاډي یا موټر سایکل دا ور سره موجود دي، خپل موبایل ور سره مشته، خو لیکن د بنیادی ضرورت چې د ډېر په مشکل باندې تیریږي، خزه دا بچی دي، واړه دي، تعلیم دي، نو دا قسمه کس چې د صاحب د نصاب نه دی، لہذا د مستحق د زکات دی چې د زکات واخلي او په دوان زکات هغه کیږي. زموږ معاشره کې عام طور باندې داسې قسم خلک هغه ډیر زیات دي. په دویم نمبر باندې هغه مسکین دی. مسکین هغه کس ته ویل کیږي چې دا هغه سره بیخي هیڅ هم نه، یعنی نو سره جامه شته، نه پیزار شته، نه خپل کور شته، دغه شان د بنیادی ضرورت چې کوم دي هغه د سره نشته. د یو قسم سوال ته محتاج دی، د مسکین ویل شي د هم مستحق د زکات دی، د هم زکات ورکول شي. عاملین او مؤلفة القلوب او غلامان، چونکه دا د معاشره کې نن سبا نشته، لہذا د تفصیل ته ضرورت نشته. بیا ورپسې چې د موږ سره مقروض، یعنی یو سړی په قرضو کې ډوب پروت دی، د سره چې دي کدا ټول له خپل قرضو کې ادا کی، د سره هیڅ هم نه پاتې کیږي، دا کس چې د مقروض دی د هم مستحق د زکات دی چې د زکات دته ورکړي شي. دغه شان دي فی سبیل الله، یعنی د الله پاک په لار کې چې کم خلق وته دي، وځ الله پاک په لار کې مختلف قسم خلق چې دی غوږی لکه مجاهد هم د الله پاک په لار کې وتللی، سفر د حج دا هم د الله پاک په لار کې وتللی چې سړی اراده لري، یا دغه شان طالب العلم دی هغه په سفر د علم حاصلول لپاره وځي، نو داسې قسم خلق دته فی سبیل الله ویل شي او دا مستحق د زکات، نو د زکات هغه ذمہ چې د هغه ادا کیږي. او په 8 نمبر باندې ابن السبیل، یعنی د لارې مسافر. یو کس هغه په سفر باندې راغلی، خپل کور کله وطن پر خو دی، په ضرورت راغلی، په کار راغلی دی، خو لیکن وس دلته کې د سره هغه پیسې نشته، د سره هغه بنیادی ضرورت پوره کولو لپاره څه وسایل نشته. اگر کده په خپل کلی کور وطن کې صاحب نصاب دی، مالدار دی، خده، خو لیکن دلته مسافر کې ور سره نشته، نو وس هم د مستحق د زکات دی چې د هغه زکات ورکړي شي. دا اته قسم مصارف الله تبارک وتعالى ذکر کړی دي، په دې کې چې هر چاته چې د هغه زکات ورکړي شو هغه ذمہ د زکات هغه په ادا کیږي. خو په دې کې دا سوچ او فکر پکار دی، دا مسله په یاد ساتل پکار دی چې دا رشتہ دار چې دي دا زیات حقداران دي په نسبت د نور نه. فائدہ پدې کې دا چې یو خو زکات ورکول د عبادت ته عبادت ادا کړی شو. دویم نمبر خپلوانو ته په زکات ورکول سره هغه صله رحمی هغه وبلل شو، یعنی مطلب دا دی چې په خپلوانو ته په زکات ورکول سره انسان ته ډبل اجر او ثواب ملاويږي. بل په زکات ورکول کې دا خبريات ساتل پکار دي چې په خپل باندې چاته ویل دا نه دي پکار دي دا پیسې واخله دا د زکات دي.
په کوم وخت کې چې ته خپل پیسې د زکات د خپل پیسو نه د زکات پیسې جدا کې په هغه وخت کې تانیت وکړو هم د قنیت کافی دی یا په کوم وخت کې چې ته پیسې چاته ورکې او په دغه وخت کې ته په خپل کې نیت ورکړې د زکات پیسې د ماده ته ورکړې هم دغه د لپاره کافی کیږي په خپل باندې وینا د ضرورت نشته دغه مصارف په دمه ذکر الله تبارک وتعالى دې ماته او ټول ته په دې باندې عمل کوو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين